بسم الله الرحمن الرحيم. على من لا نبي بعده. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بين مضاجعهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزتمندو، زړې په هغه موضوع باندې تاسو ته مختصر وخت کې یو څو خبرې کول غواړم. زما دې خبرو ته به تاسو خپل دماغ هم کولاو کړئ. دې ته به تاسو په توجه باندې کښېنئ، او دا به صرف او صرف د اورېدلو په غرض باندې نه وي، بلکې دا به د اورېدلو سره په خپل عملي ژوند کې، په خپل ورځ او شپه کې موږ به دا خبرې نافظو. بیا به دا قرآن کریم، دا بیانات او دا مجالس چې دي زموږ دپاره د خیر سبب ګرځي. زما یو استاذ دی، البعد جامع اسلامیه کې هغه مدرس دی، او د هغې نه ما آنلاین یو څو دورې کړي دي. د هغې استاد نوم دی جوهانس بلومیکر. دا اصل کې و ملحد و. د هغې نه بعد الله رب العزت دې ته د اسلام نعمت قبول کو، او دا مسلمان شو. عبدالله سویدي په نوم باندې اوس هغه مشهور دی. سوید دا د یورپ ملک دی، سویډن. هغه د خپل ملک حالت بیانوي. وایي په سویډن کې تقریبا 40% کورونه چې دي، د نیم نه لږ کم کورونه چې دي، نو په هغې کورونو کې صرف او صرف یو فرد اوسېږي. پوره کور دی، په هغې کې چې پلار دی، دا پلار سره زوی نشته دی. په هغې کې یو خاوند دی، د هغې ښځه نشته دی. په هغې کې یو نیکه اوسېږي، د هغې سره نوسي او نوسۍ اوسېدونکي نشته دی. په پوره کور کې عزتمندو څو کسان اوسېږي؟ صرف یو کس اوسېږي. او دا یو دوه کورونه نه دي، بلکې 40% کورونه دي. عزتمندو هغوی یو څو میاشتې مخکې دا د هغې چشمدید واقعه ده. وایي یو کور دی، په هغې کې یو مشر اوسېږي، او د هغه مشر 3 کاله او څه میاشتې شوي دي چې دا په دې کور کې وفات شوی دی. 3 کاله څه میاشتې بعد چې دی نو پته ولګېدله چې د دې قوم مشر چې دی هغه وفات شوی دی، او حکومت چې دی هغه راولګېدو. د هغې چې کومه طریقه ده، په هغې باندې د هغې کفن او دفن وکړو، هغې ښخ کړو. عزتمندو، د دې مشر به بچي وو، د دې به نوسي وو. خوا د یورپ معاشره کوم ته چې مونږ کړېږو، هغې کې د انسانانو د یو بل سره مینه او محبت داسې ختم شوی دی چې بچی د خپل پلار تپوس نه کوي. نوسی هغه د خپل نیکه باره کې څه معلومات نه حاصلوي. نوسی هغه چاته د دې لپاره نه راځي چې زه د خپل نیکه په سر او په پښو باندې زور کړم او ما ته اجر میلاو شي. عزتمندو، دا زمونږ په دې معاشره کې چې دا مینه او محبت دی،
دا د اسلام د نعمت په وجه باندې دی. هغه نعمت چې هغه ورځ په ورځ زمونږ نه لرې کېږي، زمونږ د هغې سره تعلق ختمېږي او زمونږ بچي هغې د اسلام زده کړه چې ده هغې ته ډېره کمه میلاویږي او د هغې په مقابله کې یورپي چې کوم علوم دي، ساینس او ټکنالوژي ده، موږ د هغې نه دومره متاثره شوي یو چې خپل بچي هم ټوټلي هلته ورکړي دي او د اسلام سره د هغې تعلق چې دی نو دا کمیږي. ای زما مشرانو، دا زما د دې ذکر بیان او دا ولاړه یاد وساتئ که موږ خپلو بچو ته اسلامي تعلیم ورنکړو، د قال الله د قال الرسول وینا موږ د هغې په غوږونو کې وانه چوله، نو تاسو یقین کوئ چې یو څو کاله بعد زمونږ په دې ملک کې به هم دغه سویډن غونډه کې حالت وي، زمونږ بچي هغه په خپل ګرم برین پسې تلي، د خپل پلار او د مور نه به خبر نه وي. عزتمندو په موږ باندې لازم دي دا په دې مجلس کې چې هر یو مشر ناست دی، هر یو شادي شده کس ناست دی، هر یو د کشر مشر ناست دی، د هغې دا ذمهواري ده الله رب العزت زموږ په سر باندې ایښودې ده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. دا داسې فرض حکم دی، الله رب العزت د امر صیغه الله رب العزت د دې لپاره استعمالوي. دا څه مستحب عمل نه دی عزتمندو، که موږ وکړو نو ټیک ده او که موږ نه کړو نو ګناهګار به نه یو. نه عزتمندو، الله رب العزت د امر صیغه قوا انفسکم. ای زما بندګانو، ستاسو دنیا ته د لېږلو مقصد دا دی چې تاسو خپل ځانونه چې دي واهلیکم، خپل بچي، خپل ښځه، خپل نږدې رشته داران الله رب العزت وایي دا د اور نه بچ کړئ. دنیا ته زمونږ د راتللو مقصد دا دی چې موږ د خپل رب بندګي وکړو او په هغه بندګۍ باندې موږ د رب العالمین د عذاب نه، د جهنم او د اور نه موږ خپل ځان بچ کړو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، امام ابن کثیر رحمه الله تعالی هغه د هغې نه په صحیح سند سره نقل کوي د دې آیت مبارکه په تفسیر کې. هغه وایي څنګه به خپل بچي هغه تاسو د جهنم د اور نه بچ کوئ. هغه وایي علموهم وادبوهم، تاسو خپلو بچو ته د الله رب العزت د کتاب تعلیم ورکړئ، خپل اهل و عیال ته د الله رب العزت د کتاب آداب وښایئ. وادبوهم، هغې ته د قرآن کریم او د حدیث مبارکونه چې کوم آداب مستنبط کېږي هغه آداب ورته وښایئ. په دې طریقه باندې به تاسو خپل بچي او خپل ځان د جهنم نه بچ کړئ. عزتمندو، جهنم نه بچ کېدل دا زمونږ او ستاسو د هر یو کس خواهش دی که نه دی؟ الله رب العزت وایي په دې طریقه باندې به یې بچ کوئ. عزتمندو، د ټولو نه اولنۍ خبره د بچو په تربیت کې چې د هغې یو بنیادي حیثیت دی، هغه عزتمندو د خپل ژوند لپاره د ملګري انتخاب چې کوئ، د خپل ځان لپاره چې د کومې زوجې د خپل بچي او د لمسي لپاره چې د کومې ښځې انتخاب کوئ، په هغې کې دین ته توجه ورکړئ. عزتمندو، زمونږ نظر صرف او صرف په دې باندې چې یو چوت خاندان دي، ټیک د دام صحیح ده، حسن او جمال دي، نظر په دې باندې یا چېرته د هغې یو جاب وي، یو په نوکرۍ باندې چې ما نه پیسې ګټي. عزتمندو، خو اصل څیز کوم چې نبي مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی هغه موږ یې هېر کړی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي تنکح المرأة لأربع، د یوې ښځې سره چې خلک نکاح کوي د څلورو صفاتو په وجه باندې کوي. نبي علیه السلام فرمایي په دې ټولو صفاتو کې
اے مسلمانا، اے د نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی، نبی مصطفیٰ تا توئی پس پر بذات الدین تربت یدا کا کتزان کامیاب ولواڑی پل جوند سکون و دا آرام جوڑا ولواڑی دخبرو بچو خستہ تربیت کا ولواڑی نکم چی دیندار جینئی پائے کہ اللہ رب العزت دین ہوئی پاگی بان احبال زان احبال جوند چلے مدا کامیاب عزت مندو دادا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر بدل تیار ہی کنا ہر ہستی چی دا غیب انتی کی اخیار انسان دا غیب انتی کی علوم دا دنیا کی زمانگا ایمان دے چی نمخ کی چاہتا میلاو شو او نبدا قیامت تا روزی پوری بل چاہتا میلاو شو کلی زمانگا مشورہ اخلو نو تاسو آیا لکا تجربکار کس نا مشورہ اخلے دا پوها کس نا مشورہ اخلے دلتا ہر ہستی تاسو تا مشورہ در کئی چی دا غیب پا علوم و فنون باندی دا غیب پا یو یو حدیث باندی خلق پل امرون تیر کی او دا غیب جوروالی تنرسی گی آیا دا مشورہ و تبلوی کرو تبلوی سکن نو کلم چی تاسو وعدہ کوئی کلم چی تاسو دخبل بچو دا پانا دا جون ملگر گوری دا طولنا اول بتاسو دین لٹوئی خاندان ولټوي حسب و نسب ولټوي خالص و حسن و جمال ولټوي خو عزتمندو د نبی مصطفیٰ دا خبر مه کوي چې بس پر بذات الدین تربت یدا چې دین والا ته توجه ورکړه او دا کله چې تاسو د یو داسې جنۍ انتخاب وکړو عزتمندو ستاسو د بچو تربیت چې دی هغه به صحیح لار باندې ځکه د مور غېږه چې ده نو دا د بچی د پاره ټول نه اولنۍ درسګاه ده د ټولو نه اولنۍ د علم او د تربیت ځای دی کله چې دغه درسګاه ټیک وه نو بیا مخکې د ماشوم ټول ژوند چې دی نو دا به ټیک روان وي تاریخ کې داسې عظیمې زنانه تېرې شوي دي چې هغې د خپلو بچو داسې تربیت کړی دی چې موږ هم نن په هغه بچو باندې فخر کوو تاسو اورئ چالکہ دا صحیح البخاری داغی ختم دے او پا مدارسو کی چکلا علماء صحیح البخاری ہوئی نو علا عالم تا علم ہوئی لکی علا عالم تا پازل ہوئی لکی داغی نبات آغیتا دا فتویو دا مسئلی دا بیانولو اجازت میں لاویگی کلچ دا امام بخاری رحمہ اللہ صحیح ہوئی دی عزت مندو دلی امام بخاری رحمه الله تربیت چا کړو تاسو پته شته امام بخاری رحمه الله والد صاحب دا غي په ډېر کم عمر کې وفات شو او خپل ښځې ته دا وصیت کړو چې زما ټول مال د حلال دی زما د دې بچي تربیت چې کې نو دا په دې حلال مال باندې وکړي هغه نیکه زنانه هغې زموږ د دغه امام تربیت وکړو او موږ ته یو داسې شخصیت راکړو چې نن دا شخصیت په وجه باندې الحمدلله مونږه په نکاح علما چې فارغېږو رایې ته مونږ ته د نبي مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دا حدیثو د ټولو نه مضبوطه ذریعه چې ده نو دغه امام راکړې ده د دې تربیت چې دی نو دا یوې نیکې زنانه کړی دا شرط عزتمندو علامه محمد اقبال رحمه الله تعالی تاسو به د هغې نوم اورېدلی چاہے تو شاعر مشرق ویلے کی د دې تربیت چې دی نو دا د دې مور کړی او سبحان الله داسې نیکه مور وایي د دې پلار چې دی نو دا په بینک کې نوکر او عام طور مخکیني چې څومره کنونشنل بینکونه وو روایتي بینکونه وو نو په هغې کې د سود معاملې وې نو د دې دا مور چې ده دومره نیکه زنانه وه هغې خپل خاوند ته ویل وایي زه خپل بچي له د خپلې سینې پی نه ورکومه ځکه ما چې کوم خوراک کړی دی نو هغه خوراک ستا په تنخوا باندې راوړلی شوی دی زما په جسم کې حرام دي زه خپل بچي له دا پی نه ورکوم خپله سونا د خپل پلار د کوم مهر هغې وایي خرڅ کړو او دغه عظیم انسان شاعر مشرق علامه محمد اقبال رحمه الله تعالی هغې له یو چیلۍ واخیستله
او د خپل بچي له به دغې چیلۍ پی ورکول چې زما د بچي جسم ته چېرته حرام داخل نه شي ځکه الله ربالعزت د هغې نه داسې عظیم شخصیت جوړ کړو د هغې فلسفه تاسو وګورئ چې هغې د اسلام څومره خدمت کړی د عزتمندو نو عزتمندو د ټولو نه اولنۍ خبره دا یاد ساتئ دا د تربیت بنیاد دی که تاسو په خپلو بچو کې خیر غواړئ تاسو دا غواړئ چې زموږ بچي دې چېرته چوته کارنامه وکړي هغه د الله د دین خدمت وکړي هغه په دنیا کې یو چوت مقام ته ورسېږي نو پس پر بذات الدین تربیت یادا کړه د خپل بچو دپاره د ښایسته او د نیکې جینۍ انتخاب وکړئ په دې سره به ستاسو کور چې دی نو په هغې کې به رڼا راځي ستاسو کور چې دی نو په هغې کې به دین وي او که نه عزتمندو وګورئ بیا په دنیا کې ژوند ډېر زیات ګران وي بله ورځ ما ته یو کس ویل زموږ په ګاونډ کې دا یې د لور واده په 1,20,000 روپۍ باندې هغې صرف او صرف د یوې شپې دپاره یو جوړه چې ده نو دا تیاره کړې ده صرف دغه جوړه چې ده نو دا به 4-5 ګنټې اغوندي او د هغې نه بعد چې دی نو دا به بیا ګزاري دا به بیا پالتوي د دې د اغوستلو به څه حاجت او ضرورت نه وي عزتمندو دې ته تاسو ګورئ دې فضول خرچۍ ته دا امت چې دی زمونږ دا ملک چې دی آیا د داسې فضول خرچۍ